هر چاره د پښتون تر مغل ښه ده، اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان. او که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. د خوشحال د ژبې وارث بوډا شاه زلمی، د پښتونخوا د لیکوالو او شاعرانو سرلښکر او سرخیل، پتن بوډا په حوصله ځوان، ستاسو په درانه استقبال کې راغواړم محترم سلیم راز صاحب. زما هم زړه غواړي چې زه داسې وکړم، خو وخت ډېر کم دی، ځکه ډېرې کیسې ما ته مې یادې دي، په موږ هم تېرې شوي دي. بل شی وی زه ډېرې کږې کږې خبرې کوم، نو زه به ته ډېرې نیغې نیغې خبرې کوم. د مورنو ژبو دا ورځ دا موږ هر کال کوو، بس اوس هم یو عادت جوړ شوی، بس وجود مو خارښتې کې به ځان ګرو، نور خو څه فایده یې نشته، ځان هم وینې کوو، خو چې شاته ګورو نو څه نشته. اسد افریدي ته به یاد وي چې کوم ورځو کې د مورنو ژبو دا خبره ډېره تیزه وه او د پښتو ژبې مطالبه کېده، نوم نه شو اخیستی. یو سیاسي لیډر دا وویل چې پښتو خو موږ په خپل کور کې یا خپل نوکرانو سره وایو یا خپل سپو سره وایو، ځکه چې په بله ژبه هغې نه پوهېږي. دغه خو زموږ مجموعي صورتحال دی. په داسې حالاتو کې به پښتو څنګه راشي، پښتون به څنګه مخکې لاړ شي. ډاکټر صاحب د پښتنو د یووالي خبره وکړه، بیا دا وایي چې شاعران او ادیبان هم نه یو کېږي. شاعران ادیبان هم ډلې ډلې دي. دا یو خبره زه کوم چې دا سیاسي لیډرانو خو دا نه وایو او نه پرې زور وړو، اگر چې هغوی په سټیج باندې د پښتنو د یووالي خبره کوي، خو هغوی دا د یووالي دا ټکي یو ځل نه وایي. هغوی دا نه وایي چې پښتنو یو شی، هغوی وایي پښتنو یو شی. دې خبره کې فرق دی. ته چې ورته په سټیج وایي چې یو شی، نو هغه خود بې اتفاقه کېږي و بېل به وي. خو دا یو خبره زه ډېر په فخر سره کوم چې موږ دا ثابته کړې ده زموږ شاعرانو او ادیبانو چې موږ د یووالي طرف ته قدم پورته کړی دی. او موږ هم دا خبره کوله پکار ده چې دا پښتانه یو شي، دا سیاسي لیډران یو شي، دا چې جدا یو نو دا مسلې نه حل کېږي. نو موږ ورته مثال په خپله پیش کړ. دلته په دې صوبه کې په عالمي سطح 3 تنظیمونو چې 3 واړو چې کوم دی 2 عالمي کانفرنسونه کړو، یو عالمي پښتو کانفرنس، یو عالمي پښتو کانګرس او بل عالمي پښتو کنونشن. مونږ دلته را یو ځای شو، دا 3 واړه عالمي سطح والا تنظیمونه دا مونږ یو کړه. ورسک روډ باندې لایبرري ده، فصلالدین صاحب هغې کې زموږ میټینګ وشو او د 3 واړو تنظیمونو مشران په هغې کې. نو دغه 3 تنظیمونه مونږ یو کړو، مثال مونږ قایم کړو، هغې له نوم مونږ کېښه عالمي پښتو جرګه. مخامخ ټولو مېلمنو ته ستړي مه شي. نن زمونږ هم په دې مناسبت سره د مورنۍ ژبې د اهمیت
په پښتونخوا کې یا په نورو ځایونو کې په شمول افغانستان او اوسنۍ زمشوي فاټا قبایلي علاقې او په کوټه سیمه کې چې د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په دې کې مونږ درې نکتې نور ورسره تړلې وي دا چې د دولت نه مونږ څه تقاضا کولی شو د دولت په اساس هغه وخت کېدلی شي چې کله مونږ او تاسو خلق راپاڅو یو احساس او شعور ولرو او د حکومت نه تقاضا وکړو هغوی ته وینا وکړو د خپل سیاسي چارواکو په واسطه یا د خپلو مشرانو په واسطه هغوی مجبور کړو چې دې ژبې ته اهمیت ورکړي همدغسې لکه زه بیا په تکرار سره او په هر محفل کې په هر تقریب کې او بیا یادوم چې څو ژوندی ویادوم یې د کتابونو ډالۍ مې راوړي دي لکه مونږ د سیاسي وابستګۍ د سیاسي تړون نه بلاتر د خپلو سیاسي مشرانو همکاري او د هغوی مرسته د هغوی لاس او ګوتې چې مونږ ونیسو نو بیا مخکې تللی شو په دې اساس د پښتون ګوند د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو د پښتو په حواله سره د پښتو ژبې د پرمختیا په حواله سره او د پښتو اکیډمۍ د پرمختیا په حواله سره د ده کردار که څه هم دلته بیا په هغه اندازې نه تکراروو خو زه په شخصي توګه او د ادارې د مشر په توګه چې څو د اداره وي د نوم به په دغه نسبت سره وي په کار دغسې مشران او دغسې خلک که مونږ هر څو لیکنې وکړو ویناوې وکړو چې زمونږ ادارې نه وي مضبوطې څو پورې چې مونږ ادارې ته توجه نه کوو مرکزیت ته توجه نه کړو په ځانځاني په لیکلو په ویلو هېڅکله چا نه ده شل کړي ژبې ته به مشران مخکې کوئ که هغه د ګوند په شکل کې وي که په دولتي مامورینو په شکل کې مشران وي هغه کولی شي چې تاسو کم څه هیلې وي امیدونه وي د ژبې د ترقۍ په حواله سره هغه یقیني کوی شي په نن وخت کې ستاسو د موجودګۍ په اساس زموږ د مخامخ سټیج مشرانو په ته د خپل خبر یا د خپله وینا ورسولو په حواله چې که چیرې مونږ غواړو چې په دې صوبه کې چې کم از کم زمونږ دلته پکې خبره کوو یا اورېدل کېږي یو وحدت هغه که د لیک او د لوست او د نصاب په حواله ده څو پورې چې خپله ژبه او نصاب ته ګډه نه کوي تعلیم کې ګډه نه کوي هغه په یوه مضمون باندې هم تکیه نه کوي مونږ ته د اردو یا نور څه داسې ژبې وي هغه د یو مضمون په حیثیت دې راکړي باقي به په ټول که هغه اسلامیات ده که جغرافیه ده که سوشل ساینسز دي که نور کتابونه دي هغه به په پښتو کېږي بیا ترقي کېږي زه لکه په تاخیر سره هم راغلم سکندر شیرپو صاحب کوم څه چې ښېګړې موږ سره کړي وي تقریبا 22 کتابونه چې د ده په محنت او مرسته موږ ته یې چاپ کړي وي ډاکټر صاحب ته مې ووایي چې موږ راوړي وو هغې کې دغه ډکشنري هم شامله ده چې د ده په مخ کې پرته ده دا د 1950 نه په دې ډکشنرۍ کار شروع و 14 جلده مخکې چاپ وه 2 جلده ما پسې تکمیل کړه خو ټوله موږ په یوه جلد کې چې راغونډه کړله دا د سکندر شیرپو صاحب د مننې او ورسره 22 کتابونه نور او د بلډینګ تعمیر د بایزید روخان څېړنیز مرکز په حواله یو ښکلې وداني جوړه ده که څه هم ما هڅه کوله او دغې باوجود دغې وجې موږ ځنډوو چې زمونږ کوشش دا وي ډاکټر عالم صاحب هم ګیله کوله چې تاسو پروګرامونه کوئ موږ خو زمونږ داسې مسایل دي چې سکندر شیرپو صاحب سره زه تللی وم نو له ما نه ایکسپلینیشن کال شم ګټه مې یونیورسټي ته راوړې وه خیر مې یونیورسټي ته راوړی وو خو مسایل زمونږ دولتي دا دي چې خدای دې لري چې زمونږ مشرانو لاس زمونږ په سر وي او مونږ هیله ورنه کوو بیا د دوی سره حاضر وي د سپیانو په حیثیت به ورسره کار کوو مننه په دې دوران کې موږ څه وکړل صرف دته ګوته نیول به دومره زموږ مسله حل نه کړي تر څو پورې چې موږ ځان ته ګوته ونه نیسو دواړه مقررینو ډېره په ښایسته طریقه باندې خبره وکړله زه د هغوی سره اتفاق کوم دا لږ نور مخکې بوځم
رحمت شاه سهیل صاحب یو ځل زموږ د مورنو ژبو پروګرام کې وویل چې شکر دی چې پښتانه انپړ وو چې انپړ شو نو مورنۍ ژبه پاتې شوه که تعلیم یې راکړی دی دا هم رانه تلې وه دویم شاعرانو ادیبانو چې د هغوی د لاسه پاتې وه بیا په هغه کې زمونږ هغه میندې چې کم د اتمو نه اتم نهم لسم دولسم پورې سبق ویلی دي دوی موږ له چې څونه ژبه تباه کړه دومره ریاست هم نه ده تباه کړې د هغې وجه دا ده چې د دوی په وخت کې دې اردو زده کول غواړي او دې ته اردو لویه ژبه ښکاري نو دا چې کله مور شي نو بیا دې ته ابو وایي امي وایي بس چې ابو امي ووایو پښتون نو د پرویز خټک نمونه په سر درد شي زما په دې نمونه په سر درد شي په دې دوران کې یو بل مسله چې راغله دا جهادي کلچر ډالري کلچر د ډالر په بینا باندې چې کم جهادي کلچر راغی په دې کې دا چې کم مدرسې جوړ کړي او په هغه کې زموږ ژبه باندې څه اثر وشو زموږ عامه مور وایي چې ملا ته لاړ شه چې څه نوم پې کېږي نو ملا ته خو چې لاړ شي نو په وخت خو په قرآن پاک کې یا په حدیث کې په سنت نبوي کې خو د عربانو نومونه وکړه نو پاک خو پښتون نو اسلام قبول کړی که نو اول د عربي ژبه عربي نوم وښیي نو ابو جندل ابو غفار ابو دا زمونږ نومونه شروع شول بیا د پاکستان د میډیا چونکې زمونږ ونه زمونږ دنه مونږ پرېږدي نه د تا د هغې د وجې نه د میډیا که پرنټ ده که الکترونیک ده د هغې یو اثر جوړ شو نو که دویم نوم راغی د ابو جندل ابو غفار ابو فلانې په ځای باندې نو هغه وسیم اکرم سید انور او فلانې او فلانې راغی زما یو ریسرچ و په هغه کې هغه بیماري ذکر نه کوم خو یو وخت و چې په پښتنو کې د ټولو نه عام نوم چې کوم و هغه عمران خان و او بیا د ټولو نه عام نوم چې کوم راغی صدام حسین اسامه ډېر کم و هغه یې لږ زر راګیر کړو نو بهرحال نو اوس هغه د میډیا هغه اثر وي چې ټي وي ګوري هغه اخبار ګوري نو پکې روزانه ویني نو دغه ناپوهه مور دغه ناپوهه یا نیم پوهه دا نیم حکیمه مور او دغه بیا هغې خراب کړو په منځ کې زموږ ادبي ټولنې وي ډېرې ښې وې ښایسته کانفرنسونه کېدل نن په هغه کې هماغه نمونه تقسیم راغی لکه څنګه چې په سیاسي ډلو کې راغلی دی دغه ډېر خراب کړلو د ادبي ډلو تقسیم کار موږ ته بل ته زموږ خپله خامي ده د بل چا خامي نه ده سیاسي ډلو چې کله حکمراني راغله نو په وخت کې د خدمت کړي دي ټولې کړي دي خو دومره نه دي کړي چې څه ډېر په فخر سره ووایي چې داسې کړي دي ډېر ښه اکثریت کې به هم او اوس 2/3 میجارټي ولدي خو دې ته سره چې دا کم تجویزونه راغلل هغه او بیا د شاکر صاحب د تجویز خاص کر سکندر شیرپاو صاحب دپاره د وطن کور دپاره دا ډېر ښایسته تجویز و چې دا د پښتو استادان د دوی د دلته ورکشاپ وشي دا د دوی د حوصله افزایي وشي چې زمونږ بچي پښتو ویل شروع کړي زمونږ دوی رول ماډل کو د دوی کوچینګ دی وشي دوی د یعنی هغه نور استادان ټول که نشو کولی نو دا به د ژبې خدمت هم وشي سټوډنټ به هم هلته ورځي استاد به هم ځي په هغه کې به ډېرې غټې فایدې وشي شاکر صاحب ما ته خو د ستاسو تجویز انتهایي ښایسته ښکاره شو خو بیا هم په دې دوران کې سوشل میډیا په ذریعه د پښتو ډېر خدمت وشو دا واحد داسې ساینسي ایجاد و چې د دې نه پښتون هم فایده اوچته کړه د دې نه مخکې پښتون د ساینسي ایجاد نه فایده نه ده اوچته کړې د سوشل میډیا په ذریعه باندې که پښتو زده ده که نه ده زده زما خپله هم دونه ښه نه ده زده خو بهرحال لیکل چې کوم دي د هغې نه پښتو نوره هم که په رومن کې ولیکله که نیغه په پښتو کې ولیکله خو هغه زیاته شوله دا ډېره ښه خبره ده د دې سوشل میډیا د لاسه او بیا په دې کې پی ټي ایم د لاسه بیا په دې کې د دې ټول خلکو د یووالي د لاسه د لرو بر دا چې په خپلو کې تړون سوا کېږي او پښتو سوا کېږي دا یو بل امید دی
اوس په دغه وخت کې همغه سیاست ته چې ځو نو اوس په دې منطقه کې سیاست څه پړون اخلي څه راځي آیا زمونږ په قسمت کې بل جنگ راځي که نه زمونږ په قسمت کې امن راځي دغه به فیصله کوي چې زمونږ د مورنو ژبو سره سره د مورني تاریخ سره سره موږ آیا قامي مبارزه هم ګټو او که نه ګټو د پاکستان صرف یو ذکر به وکړم چې کله زه 1973 کې د نهم جماعت طالب علم وم نو په هغه وخت کې د تاریخ نوم سوشل سټډیز و مطالعه پاکستان نو موږ چې میټرک وکړو نو دا مطالعه پاکستان شو په هغه سوشل سټډیز کې چې کله وو نو پاکې احمد شاه ابدالي مو پاکې پانی پت مو پاکې خانه کې دریا دلی مو پاکې خاندان غلامانو مو پاکې د تاریخ د وروستو چې کله مطالعه پاکستان کو نو په دې کې د غدر یا جنگ آزادي نه بعد د تاریخ ولیکلو د هغې نه مخکې ټول تاریخ روان کو نو چې هغه روان کو نو د هغې د وجې نه زموږ نه تاریخ یوړو بیا زموږ هیرو یې د ویلن په حیثیت سره پیش کو او خپل خو یې هیرو لرو نه نو دغه سیاسي واکمني او د پاکستان دغه موجوده حالات به یو دوه درې خبرې داسې وکړم چې موږ درې میندې لرو یو هغه مور چې موږ یې زیږولې یوه خاوره مور چې موږ یې په غېږ کې ژوند کوو یو ژبه مور چې موږ یې وایو موږ چې د خپلې درې واړو میندو بدنصیبۍ ته وګورو نو درې واړه میندې سوالونه کوي دعاګانې غواړي قراردادونه پیش کوي اپیلونه کوي مذمت کوي خو دا درې واړه میندې چې تر څو پورې د اپیلونو د قراردادونو د احتجاجونو د مذمتونو د لارې نه نه ځي او مزاحمت ونه کړي نو ژبه نشته کېږي ژبه قامي مسله ده سیاسي مسله نه ده زه ورته ځکه قامي مسله ویم چې دا یو ډېر اوږد تاریخ لري او سیاستونو زموږ د ژبې لپاره هغه رول نه دی ادا کړی کوم چې د یو وړوکي نه وړوکي شاعر د دې خپلې ژبې لپاره ادا کړی نر تکړه قوم چې د شیخ مجیب او د باشاري خپلو کې نه لګېده خو چې د بنګالۍ قام پرستۍ او د ژبې خبره راله نو هغه ورته کېناست او که شیخ مجیب هر څو د اسټبلیشمنټ سړی و خو چې قام روچت شوی و نو په شیخ مجیب یې دا خبره منلې وه چې موږ بنګالي قام پرستان یو موږ په خپله ژبه شته کوو په دغه حواله موږ سره نږدې ګاونډی افغانستان په لوی ثبوت کې پروت دی چې د ایم ډي په ټوله دنیا کې ډېر ارزښت لري ډېر اهمیت لري د هغې په مقابله کې زمونږ ایم بی بی ایس ډګري چې کومه ده نو هغه عمره نه ده ډاکټران صاحبان ناست دي که زه څه په دې کې خطا کېږم نو زما اصلاح به وکړي یو بله خبره چې ډاکټر صاحب وکړه د پرویز خټک او داسې نورو هم وکړه نو زه وایم چې خوشحال سره په خپل ژوند کې ډېر واقعات داسې شوي دي چې هغه ذهني طور ډېر وهلی شوی دی خو د مرګ نه پس هم ورسره دوه درې ځله داسې واقعات وشو یو واقعه هغه چې د خوشحال بابا قبر له ضیاء الحق ځي څونه د شرم خبره ده چې د ضیاء الحق غوندې ډکټیټر د خوشحال بابا قبر له ځي دویم هغه وخت چې پرویز خټک ځي او هغه وایي چې دا هغه پښتانه شاعرانو دي بار ورته ناست وو خو هغې کې به څوک پروفیسرانو څوک په ډاکټرانو څوک په سرکاري نوکرانو هغې په دغې احتجاج ونه کړ خو هغه شاعران هم دا احتجاج ونه کړ هغې قربانو هم دا احتجاج ونه کړ چې ته چېرته ولاړې نو دا د پښتو پلار دی دا زمونږ بنیاد دی ستا په سر کې کډس کېږي نو خدای دې ستا سر خاورې یېرې کړي
خو منګه خپله ژبه خپله پښتو خپل مشران او خپل اتلان په داسې خلو باندې نه شو سپکولی. نو دا زمونږ ډېره کم همتي ده چې موږ په دغې باندې احتجاج ونه کړو. احتجاج نه بلکې په دې باندې مزاحمت پکار و. زه به یو بله خبره وایم چې سلیم راز صاحب ناست دی. کارل مارکس وایي چې که تاسو ماضي ته شا مه ګورئ، یو روښانه مستقبل ته وګورئ. خو زمونږ بدبختي دا ده چې موږ سره بغیر د ماضي نه دي څه په حال کې چې موږ ژوند کوو نو هغه تاسو وینئ او مستقبل ښکاري نه. ظاهره خبره ده چې موږ به ماضي یادوو، د پیرنګیانو کیسې به کوو، زړې زړې خبرې به کوو چې پښتون ډېر بادر قوم دی، جنګجو قوم دی، پښتون دا دی دې کړي دي، هر څه یې کړي دي. خو اوس په دې حال کې څه دی نو بدبختانه ده. په ډېر احترام د کارل مارکس دا خبره په هغه وخت کې به خپل یو حقیقت لره، خو زمونږ زمینی حقایق جدا دي. موږ بغیر د ماضي نه اړو بل څه درونه. یوه بله واقع به زه دا ووایم د افغانستان په حواله باندې چې ما د صدیق الله رښتین صاحب نه یو مرکه کوله نو هغه ما ته ووایي چې ما د کابل په پوهنتون کې طالب علمانو ته خبرې کولې نو یو فارسي خوانه پاسېد. هغه ما ته وایي چې موږ ته د دوزخ ژبه مه ښیه. نو ما ورته وایي چې بچې د دوزخ دا ژبه زده کړې، هلته به مو په کار راشي. زه دا خپلې خبرې په خپل دې یو شعر باندې راوړم چې خدای چې ویشلې لویې برخې په کامونو باندې، خدای چې ویشلې لویې برخې په کامونو باندې، پښتو مې مور شو زمانه لیکوال جوړ شو. مننه. جناب هغه خوش وه او ماله څه ووایم، دا د نصیب خبره ده. ماله خدای پاک داسې یو کوږ غوندې دماغ را کړی دی چې هغې کوم کاږه کاږه خیال هم نه او بیا د کاږه ژبه باندې د کاږې کاږې خبرې روزلې اکثر ما بیا پاته وایي. نو زه اکثر داسې تقریبات وکړي دې ته زه وایم اوبه شعر وایي. اوبه شعر مو څومره زمانې وشوې او په دې تمه یو چې دې نه به کوچ کوو. افغانستان او افغانستان او فلانې فلانې دا کوو په دې تمه یو چې د اسمان نه به یو د فرښتې په اوږو باندې یو شخصیت راکوشي د تورخم په غره ودرېږي، یو لاس دا خوا پور کړي یو لاس په دې خوا پور کړي او به دواړه به رايوځای کړي. خو یو مزېدار پښتونستان به موږ له جوړ کوي چې دی وایي چې اوس پکې عشق کوي. نو زه د دې سیزون نه تمام په دې ملک کې یو رواج دی، هغه رواج نه د مارچ هر سړی د بل په لاره کولو کوشش کوي، بل ته سمه لار ښایي. دا که د دین والا دی که د دنیا والا دی، هغې سره به دا غم دی چې دا بل دی په سمه لار شي نو مونږ خیر ده زه بیا به ګورو. او زما دا عقیده ده چې که سړی 1000 کاله لګېږي نو کېدای شي چې بل یو هم پیدا نه کړي، خو چې دا یو ځان یې سم کړو نو دا کافي. مونږ که صرف دا یو ځان پښتون کړو نو بیا د هېچا ته ضرورت نشته دی، نه جلسو ته ضرورت شته نه جرګو ته ضرورت شته دی. خو د بدقسمتۍ نه مونږ لا په دې کې لګیا یو چې نور به پښتانه کوو نو هغوی به بیا جنډې پورته کوي او د پلار نیکه په قبر باندې چې هغه نیته توره زنګ خوړلې پرته ده هغه راښیي او موږ له په هوا کې د سیند د سپینو شګو نه محلونه جوړوي. دا ممکنه نه ده بنګالیان چې دا ورځ د چا په یادګار کې منځلې کېږي، ای ځان وژلو، ای ته په دوا رانه ده منځل شوي.
اولې په ژبه ځان ووژلو چې هغه ډیوه بله کړه نو بله وه چې تر کومې پورې ټول مخلوق نیولو شي. دا د ټوکو خبرې نه دي که ظالم نه خپل شی راشکول، دا په خبرو نه کېږي. دا هم نه وایم چې توره دې راواخیستې شي، د تورې طوفان وخت هم نه دی، خو د ځان د پښتونګلو وخت خو دی، کرې خو ځان هر وخت د پښتونګلې شو چې کله دې پښتون شو نو بیا نه تورې تاجه شته نه ټوپک تاجه شته نه پاتې شو. دا د صابرشاه خبره وکړه چې مونږ څلور پنځه کسانو دلته دا پته نشته چې د دې نه ډېر وړاندې به مونږ سلیبراس ته پته ده. په څلورم اګست باندې یو مې پښتو لمانځله، زه او کمر نړیوال وو، د فریقو بالټې به راته راوکړې، ټول ښار کې به مو دغه لګوله. د هغې په نتیجه کې بیا ماسټر خان ګل او اسلم خټک، حالانکې د هغه نه چې د تم کار نه وشوی، خو بیا هم د پښتو په حق کې هغه اوټ ورکړو او د مغربي پاکستان اسمبلي چې کومه وه هغه د 1 یونټ والا، په هغې کې دا قرارداد پاس شو چې تر څلورمه پورې دې مورنۍ ژبو کې تعلیم وکړي. دا خبره روانه وه د پاته کې باندې راغلل زموږ حکومتونه، نو سکندر خان هم ناست دی، خو په پکې کې د هېڅوک هم نه، ځکه چې زه به وروستو نورو څوک هم خبر کومله. هغه حکومتونه راشي اعلان وکړي د ټولو نه اول د ANP د دا تاریخ ته تمیار وکړي چې دا معلوم نه دی چاته. یو اولنی حکومت راغی د مولانا مفتي محمود په وخت په عباسین آرټ کونسل زوړ عمارت کې غونډه وشوه د پښتنو شاعرانو ادیبانو. وی موږ یو پښتو لینګویج اینډ کلچرل اکیډمي عبدالخان لالا د وزیر اطلاعات صرف 2 کلندرو ما ورته موږ ورته وویل چې یاره مهرباني وکړئ موږ له هېڅ قسم اکیډمي نه جوړې ده چې کومې دي دې هم موږ له خیر دي توی وکړي. خل نه تاسو لاسې په ما پیسه ده اوس راغلی ها نو هغې دا ټولې اکیډمي مو جوړوي بس صرف دا اعلان کوي تر څلورمه پورې مو تعلیم کوي بیا په خپله پښتانه لګیا چې ټولنګان چې پښتو وایي نو ځان له په خپله اکیډمي جوړوي او هغه به جوړوي هغه یې ونه منل. بیا په ګرین هوټل کې چې کومه کې طوفان صاحب چینه وزیرو په هغې کې بیا وی مونږ ملګري لیکوال جوړو د ټول هغه وخت خو کلندر صاحب ولې نور راغلی دی یوازې ما ورته وویل چې خدای ته ووایي د لیکوال په توګه ولې دا ذریعه تعلیم خیر دا دل چې له ګوتو له ولا دغه ورغله نو نصابونه یې جوړ کړل دغه یې جوړ کړل پرس او زه مو ورته دغه جوړی غواړم چې هغه مهرباني وکړئ تر کومې چې تاسو هغه د شاکر صاحب خبره ډېره زبردسته خبره چې تا استاد ماله نه دی پیدا کړی که دې ذریعه تعلیم کې استاد ته وایي ورکوی ما پښتو نه څه جوړه ځکه چې هغه خو په اردو کې او په نستعلیق کې تعلیم حاصل کړی دی که نه استاد دی د فاتحه په وخت کې چې کله هغه اعلان کړی و نو تقیم صاحب ولیکلو چې ته په دې پښتونخوا کې د پښتو ذریعه تعلیم کرنا په بڼو کې هغه تقیم صاحب د خبره ده وی ما ته استاد وایي چې اس سے ہمارا اردو خراب ہوتا ہے نو ما ورته چې دا کومه خرابه ده د دې نه به زیاته نورو ته خراب خو استاد چې کوم دی نو هغه خو غریب ملازم دی د هغه نه موږ دا تمنا کوو خو دې وروڼو راغلی دی هغه نه به موږ د دانشګر تمه نه شو کولی نو دې ته موږ وایي چې یو ریسرچ کورس کوي په تدریس په سطحه یا دغه په سطحه وایي استادان ټرېن کړي چې هغوی د ماشومانو په زړه کې نفرت نه پیدا کړي ښه پښتون دی پښتو وردي استاد دی خو هغې ته سخته ده نو هغه لږ ته څنګه وکړي دغه بنیادي کار هېڅ چا ونه کړو صرف اخباري کار اعلان دا ټول کېدو نو
مورنۍ ټیم پورې یو خبره را یاده شي زمونږ مور تاسو بغداد کې لیدلي په سوزکیو په رکشه باندې مې لیکلي ما کې دعا جنت کې هوا خو په بس او په مرسیډیز نو چېرې مې لیدل چې ما کې دعا که نه هغه د بیا د پلار دعا نو د مور غریبه خواره مور ده د هغې دا منډه د سوزکۍ نه زیاته لرې نشته زه اکثر دا خبره کوم چې زما پښتو زما کور دی او اردو عزت زمون شهرت او مونږ دولت خو هم په پښتو ژبه ګټو خو زمون کورونو کې پښتو نشته هر کس خپل کور کې لږ سوچ کو پکار شو کو چې آیا موږ په خپل ژوند کې چېرته خپل بچي کینولې چې راشه چې په پښتو ژبه خبرې وکړو یا پښتو درته ښیم او پښتو له به کار په شریکه کړو خپلې ښځې ته مونږ چې دا ویلي دي چې پښتو ژبې څومره پکار دی 21 22 په ځای 21 22 ویل پکار دي که نه دي او که هر کله دا کار مونږ وکړو نو زه تاسو ته یقینا ویم چې د پښتنو په کور کور ډیوډۍ ډیوډۍ او جارګي جارګي په پښتو وي مونږه وا وا دا شاعران چې کم ناز دي زه دوی ته ویم وا 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 ډېر ښه شهرت خو په پښتو حاصلو خو مونږ خپلو بچو ته پښتو نه ده ښیلی تاسو په الله یقین وکئ چې یو شل پنځه ویشت ورځې مخکې په صوابۍ کې راته یو کس قسم خوړلی چې د پښتو یو ډېر لوی لیکوال له لاړم مردان ته د هغه وایي زوی راتل چې یاره ما له خو پښتو نه راځي مړه تاسو لیوني دا شاعران د پښتو د شاعر لیکوال زوی ورته دا خبره وکړه نو زه لکه دا ملګرو دا به یو دې نه پس لوس کوو چې مونږ به پښتو که زمونږ دوکان وي په کار چې په هغې لوحه د پښتو لګوو که زمونږ کارخانه وي په کار چې د پښتو که نور هېڅ نه وي اجره بیا ټک خو شته صرف دومره پې ولیکو چې ستړی مش یا په خیر راغلی ځکه چې پښتو یوازې د صابر شاه صابر یا د بشر نوید یا د برق صاحب یا د سلیم راز یا د سکندر خان شیرپا د مور ژبه خو نه ده خو زمونږ د ټولو د کور او مور ژبه ده دومره خو صرف چې وکړو چې مونږ په خپله زه خو تاسو ته دا قسمیان ویم او ما یو ځل مخکې هم ویلي دي او بیا هم دا خبره کوم چې ما د خپلو بچو خپلې ښځې او خپل د ټول کور ته دا ویلي چې د الله په ذات مې د قسم چې د کور کې رانه شپه مو نه کوي چې تاسو پښتو ونه ویله چې زه په پښتو ژوند ګټم ما له پښتو باندې عزت خدای را کړی زه بهر ملکونو ته چې ځم په پښتو په سر ځم او زما کور کې د نورې ژبې نو زما د کور ژبه نه ده دا ستاسو د ټولو د کور ژبه ده که زه خپلې ښځې سره ویم ما ته خپله تاسو هم خپلې ښځې سره وایي که زه خپل پلار سره ویم خپل ورونو تاسو هم وایي نو پکار دا ده چې موږ ټول د دې ژبې غم وکړو او بیا دا پړتال هم وکړو چې پښتو دلته حیثیت څه دی پښتو ټي وي کې چېرته لاړه پښتو ریډیو کې چېرته لاړه محکمه ثقافت کې پښتو څومره د عباسي ناټ کونسل زه د مجلس عاملې ممبر یم چې عباسي ناټ کونسل کې پښتو څومره ده او الله دې یقین شه دې ادارو کې پښتو ورو ورو کېږي سکندر خان الله دې ستا او د ټولو نه زه ډاکټر عالم یوسفزي صاحب مننه کوم چې دومره لوی کارونه سکندر خان دا ښه مونږ ته پته چې دا ټول برکات د دې ډاکټر عالم یوسفزي دا رنګ لوی کارونه د پښتو ژبې د برکته دی هغه زه مننه کوم دا طارق خان دي ناست دي دا بیبیانې بیبي ناسته دی ټولو مننه کوم چې د پښتو په سر کله کله مونږ دلته راغونډئ مونږ شاعران نازئ مونږ شاعران قدرئ کور چې مالی دا عزت راکړه زه یې دلته مېلمنه کړمه ډېره مننه دا ورځ هم داسې ده چې پښتانه پرې راغونډېږي د خپل وطن د خپلې ژبې خپل کلتور خبره کوي درانه خلک ناست دي شاعران ادیبان زه به یو څو لنډې خبرې وکړم ما ته دا نصیحت کړې باچا خان دی ما ته دا نصیحت کړې باچا خان دی څوک چې خپله ژبه وکاږي نو ورک شي د بنګالیانو د قربانۍ نه به شروع کړو ځکه چې دا نن ورځ چې دا د بنګالیانو د قربانۍ په جوړ شو او آزاد شو نو څو میاشتې پس په بنګالیانو باندې د هغې ازادۍ خواږه غیر ناست وو دې ته ځکه چې هغوی دې ته تیار نه وو چې هغوی
وایي چې دا آزاد وطن کې موږ دا قسم پابندۍ ومنو نو هغوی دغه مزاحمت په نتیجه کې هغوی بلا قربانۍ ورکړې او نن موږ ټوله دنیا د هغوی د هغه قربانو ورځ چې دی هغه د قومي مورنۍ ژبې په هغه کې هغوی مانځي منظور پښتین وایي چې ما ته مور خپله ژبه خیالې ده خو ریاست رانه هېره کړې ده موږ ګورو زموږ سکولونو کې دلته زیاتر پرایویټ سکولونو کې د ماشومان ځي نن سبا هلته چې پښتو کې خبرې کوي نو هغوی پې فاین لګوي په پنجاب کې پنجابي ویل والا خلکو ته بدتهذیبه او بدتمیزه ویلی شي چې بل ورځ تاسو یو ویډیو کتلي یو ښځې پنجابي پولیسو سره پنجابۍ کې خبره وکړه نو هغې یو موبل جوړ کړه چې د ما سره بدتمیزي وکړه خلکو ورته وایي څه بدتمیزي وکړه وایي نه وایي پنجابۍ کې ما ته خبرې وکړې نو دا د هغې ښځې قصور نه دی چې په کوم ماحول کې تربیت کېږي د ماشومانو هغوی باندې فاین لګي د خپل مورنۍ ژبو په ویلو هغوی خو به دا وایي د پنجابۍ ژبه کې څه نقص نشته دی پنجابي هم ښه پخوانۍ او ښه زرخیزه ژبه ده موږ دلته خپلې هغه کې چې ګورو انکو زموږ نږدو ژبه ده امتحان چې وي نو هغوی په خپل کورونو کې ژبه ورته ښیي زه ډېره زما زړه ډېر هغه شو ما ته پرویز خټک رایاد شو وایي چې څوک وایي چې مورنۍ ژبه کې تعلیم نو هغه وایي زما سر کې ډز وشي نو هلته هغوی وایي چې موږ ورته وایي دویم ماشوم ولاړ و هغوی ورته وایي چې ژبه هم څه ده وایي هغوی ورته وایي چې پښتو نو وایي موږ یې راوغوښتو وایي زموږ یې باقاعده امتحان کول چې تاسو ورته شل ژبې وښایه خو موږ به ورته مورنۍ موږ چې څنګه خپل ژبې مورنۍ ژبې قدر کوو دغسې تاسو هم زموږ د وطن غړي یې موږ ستاسو د مورنۍ د بچو د مورنۍ ژبې هم هغومره قدر کوو نو زما خو ډېر یو هغه چې دا ترقي دې ته وایي دې خلکو ترقي ځکه کړې ده چې دوی د خپل مورنۍ ژبه په قدر پوه شوي دي نو راځئ چې موږ هم لږ کوشش شروع کړو خپلو بچو له خپله ژبه کې نومونه کېږدو خپل کاروبارونو له ستاسو د دې ځای د پارټۍ د مرکز نوم مو د وطن کور دی خپل کاروبارونو له خپل شمیره چې دا په پښتو کې کوو نیلسن منډیلا وایي چې هر کله موږ چاته خبره کوو په هغه ژبه پوهېږي نو هغه د هغه مازغو ته خبره ځي خو هر کله چې موږ د هغه په خپله ژبه کې خبره کوو نو هغه د هغه زړه ته ځي نو د چا زړه ته نږدې کېدل چې دی هغه د خپله ژبه موږ د خپلو خلکو زړونه په خپله ژبه ګټلی شو آخر کې به یو شعر ویل ډېر خلک ناست دي ما ته شروع کې وایي غرونو جړل اوښکو لمنو کې چینې بهېدې ټول کائنات په تماشا و ما پښتو لیکله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज माने मौजूद द प्रेसिडियम मोहतरम मशरान दलता के रागले द زمونږ د دې سیمې لیکوال ادیب شاعر سیاسي کارکنان زه ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو نن د دې مورنو ژبو عالمي ورځ باندې دلته وطن کور ته راغلی او موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوی او ستاسو راتګ سره د دې پروګرام ښکلا هم زیاته شوه ستاسو ډېر زیات مننه چې تاسو موږ سره نن په دې پروګرام کې شریک شوی ما نه مخکې
مشرانو خبرې وکړې او ډېر ښه تجاویز به راغلل، ډېر ښه تاریخي خبرې مو شوې. زه به ستاسو ډېر زیات ټایم نه اخلم، دوه درې خبرې صرف کول غواړم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د پښتو ژبې یا د مورنو ژبو په خدمت کې کاغه ادیب دی، کاغه لیکوال دی، کاغه شاعر دی، کاغه زمونږ سیاسي خلک دي، کاغه دینی خلک دي، ټولو خپل کردار ادا کړی دی. کیدای شي هغه عمره نه چې څومره پکار و، خو دا ده چې کوشش شوی دی، د نور هم کوشش ضرورت دی. او داسې غونډې چې کېږي، ستاسو په شانتې مشران، ستاسو په شانتې د سوچ خاوندان چې راځي، نو دا خبره به نور هم مخکې ځي. او موږ په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو خپل تجاویز، خپل رایه موږ سره شریک کړل. دلته کې کافي خبرې وشوې. زه به مانه مخکې دا یو خبره شوې وه چې دلته کې کوم کریکولم دی چې په هغې کې تاریخي طور باندې څه شوي دي او د هغې د وجې نه چې کوم نقصان رسېدلی دی، په هغې باندې خبره وشوه. زه به دغه خبره لږه مخکې بوځم چې څو پورې د سټریټیجیک پالیسو لپاره مونږ دا کریکولم استعمالوو، نو دا به کېږي زمونږ ژبو سره او زمونږ داسې به دا حل کوو. څو پورې چې دا مونږ د سټریټیجیک پالیسو نه لرې کړي نه او صحیح معنو کې د هرې قوم تاریخ چې دی هغه هم صحیح طریقې سره خپل را روان نسلونو ته ښیلی نه وي، زما خیال مونږ به صحیح ترقي بدقسمتانه دلته خو تاریخونه بدل کړی شوي او د هغې نتیجه یې دا ده چې اوس موږ ته مخامخ راغلی. مونږ په دغه خو پاین کې خو وایو چې دا یو وفاق دی، خو زما خیال به طور وفاق مونږ چېرته داسې تسلیم کړی نه دی. صحیح معنو کې څلور واړه وروڼه هم هغه شانتې یو ځای روان کړي نه دي او هغوی له هم هغه شانتې حق نه دی ورکړی. او څو پورې چې دا سلسله وي، همدا د راز صاحب خبره چې همدغه مطالبې به کوو، دې لپاره د جدوجهد ضرورت دی. او کم از کم دا تاسو له د خپل لخوا د خپل لګون لخوا دا تسلي تاسو راکوو چې مونږ به خپل کوشش جاري ساتو، مونږ به خپل جدوجهد جاري ساتو. دلته کې خبره د پرایویټ سکولونو باره کې مو شوه. واقعي د که وګورئ نو په هغې کې چونکې پابندۍ هم لګي، قدغنونه هم لګي په مورنو ژبو باندې، ډېر داسې مثالونه مخامخ دي. او څو پورې چې سرکاري سکولونو سره سره په پرایویټ سکولونو کې مو په هر ځای کې په ټولو سکولونو کې مورنۍ ژبې چې دي هغه کمپلسري سبجیکټس نه دي دغه شوي. زما خیال دا مخکې نشي تللی هغه لحاظ سره. او دغه زمونږ به کوشش وي، دا به یو مطالبه وي او دې لپاره به خپل کوشش جاري ساتو. د راز صاحب خبره چې هغه رسما هغه خبره به بیا دوره وکړو دغه چې کومو ژبو ته کوم هغه نیشنل سټیټس ورکول دي، هغه به دوره وکړو. ګو لار څوک یې را سره هغه شانتې تسلیموي نه، خو دا ده چې راز صاحب کله پورې به دا پابندۍ وي او کله پورې به دا اواز به څوک نه اوري. څه وخت خو به راځي چې زمونږ دا اواز چې دی دا به دومره طاقت ولري چې انشاءالله
دا به دلته کې ثابتېږي به. زه د اقبال شاکر صاحب دغې تجویز سره هم زما اتفاق دی چې زمونږ استادانو لپاره پکار شي د هغوی ریفریشر کورسز او دغه وشي او په هغې کې دوی سره به زه د پروګرام نه پس ته به کښېنو. زمونږ لړخه چې څه کېدي شي بلکل مونږ هغې ته تیار یو. که کانفرنس کول وي که څه کول وي بلکل دې ته مونږ تیار یو. بنیادي خبره دا ده چې قومونه د ډېرو بحرانونو نه تېرېږي. معاشي بحران نه تېرېږي، معاشي بحران نه وتې شي. جنګونو پې مسلط کېږي، جنګونو نه وتې شي. خو چې زمونږ ژبې ته خطره شي هغې نه بیا وتل چې هغه ګرانه وي. هغې لحاظ سره دغې طرف ته به کوشش کوو چې دلته کې په دې سیمه کې څومره مورنۍ ژبې چې دي بشمول د پښتو ټول چې دی د هغې د پرمختګ لپاره د هغوی د ترویج لپاره به خپل اواز به مو اوچته و، جدوجہد به م کوو. به زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټولو خپل قیمتي وخت نه وخت مو ویستلو رالی په دې ورځ باندې موږ سره شریک شوی. دا تمه به لرو چې په داسې مختلف موضوعات باندې تاسو له به تکلیف بار بار راکوو به او تاسو به راځئ او خپل رای به راله راکوئ، خپل قیمتي وخت به موږ له راکوئ. زه د مخامخ ناست ټولو خلکو ډېر زیات مشکور یم. د ټولو مشرانو ډېر په تحمل سره تاسو خبرې واورېدلې. ستاسو ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله کوشش به دا کوو چې دا پروګرام نور هم ښه طریقې سره موږ روان کړو. موږ نن 2 کاله مخکې دلته کې شاعران ادیبان نه یو ځای کړي وو. د پښتنو په مسلې باندې موږ خبرې کړې وې او په هغې کې یو تجویز راغلی و. هغې ته نن لږ یو عملي جامه به مخکې ورکوو. به هغه دا و چې زمونږ چې کوم لیکوال دي، زمونږ چې کوم شاعران ادیبان دي د پښتو لپاره چې چا خپل یو خدمت کړی دی، یو کردار ادا کړی دی، که هغه زمونږ سندرغاړي دي، که هغه زمونږ هغه دي اداکار دي ټولو، نو د هغې لپاره مونږ دا یو تجویز د لایق صاحب راکړی و چې د حیات شهید ایوارډ چې دی هغوی لپاره مونږ دغه وکړو. د هغې لومړنی دغه مونږ نن اوچته وو چې هغه فرسټ ایوارډز مونږ ورکوو. او سره د هغې لپاره د راروان وختونو لپاره چونکې مونږ دا غواړو چې دا یو نیوټرل پوینټ اف ویو نه دغه وي، یو کمیټه اعلان هم زه کوم او دا به د هغوی دغه وي چې هغوی مختلف فیلډس کې دې کې ګوري او چې کوم خلک په دې کې د خپل ژبو خدمت کوي چې د هغوی لپاره هغوی د هغوی کارکردګۍ باندې ایوارډ دغه کوي. دې کمیټې له به دا اختیار به هم ورکوو چې دوی که دې کې نور اضافه کول غواړي. زمونږ به دا خواهش شي چې سلیم راز صاحب چې په دې کمیټې کې وي نو موږ لپاره به د خوشحالۍ او د عزت خبره وي. برق صاحب سره هم د تلو نه مخکې دا خبره ما کړې ده، زه په دې باندې د هغوی مشکور یم چې هغوی وایي چې بلکل په دې کې به د هغوی د دې حصه جوړېږي. بشر صاحب ډېر موږ سره شفقت کوي او په هر موقع باندې په هر ځای کې دوی رایه هم راکړې ده، زموږ پوره دغه یې کړی دی د ژبې او د دې قوم چې کوم خدمت دوی کوي هغه د چا نه پټ نه دي. نو بشر صاحب به موږ غواړو چې په دې کې وي. لایقزاده لایق صاحب چونکې دا تجویز راکړو نن خو دلته موجود نه دي خو هغوی به موږ غواړو چې دې کې وي. د پښتو اکاډمۍ طرفه د نصر الله جان وزیر صاحب به زه ما خواهش شي چې په دې کې دوی هم شامل وي. ګو ما ته پته ده دوی هغه طرف ته اشاره وکړه. تېر وخت کې یو ځل دوی راغلي وو، د هغې کې دوی ته کافي مشکلات مخامخ شوي وو. که مشکلات نه وي دوی ته نو موږ به دا غواړو چې دوی په دې کې دغه صابر شاه صابر صاحب هم همیشه
مونږ چې کله هم دغه کړی دی دوی همیشه راغلي دي او همیشه مونږ له یو ښه مشوره هم راکړې ده. مونږ به دا غواړو چې هغوی په دې کې دې شامل وي. د ناصر علي سید صاحب به هم غواړو چې که په دې کې هغوی دغه شي. اقبال شاکر صاحب به غواړو او که شازبه بیبي هم په دې کې دغه کولی شي. نو مونږ لپاره به دا د خوشحالۍ خبرې د پاټۍ زړه خو به مونږ صرف پکې یو هاشم بابر صاحب دغه کړو چې هغه هم چونکې دې دغه سره تعلق ساتي. نن اسلام آباد کې د هغوی څه فنکشن و نو د هغې د وجې نه دلته کې نشته موجود، خو مونږ به غواړو چې هغوی په دې کې دغه وي. نو چې دا کمیټي چې ده دا به راروان کال له به بیا د دې اواډز دغه کوي به او انشاءالله دا به یو سلسله ساتو. نور څه دې کې څه دغه نه دی، خو دا دی چې یو کم از کم احساس وکېږي چې چا د ژبو خدمت کړی دی، د هغې لپاره به دغه کوو. زه یو ځل بیا د ټولو مشرانو د ټولو دلته کې راغلي خلکو ملګرو ډېر زیات مشکور یم. ما ته پته ده نورو خلکو هم خبرې کول غوښتلې، خو چونکې دې پسې مشاعرې دغه هم دی د هغې د وجې نه هغه دغه ډېر اوږدېدی نو د هغې د وجې نه بعضې ملګرو ته موقع میلاو نه شو. په هغې باندې زه ترې معذرت غواړم. انشاءالله ستاسو مرستې سره ستاسو مشورو سره به د دې کام د دې خاورې د دې ژبو د خدمت لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله دا به کوشش کوو چې دا پښتون کام چې دی دا د ترقۍ په لار روان کړو. شاعر ادیب لیکوال محترم اقبال شاکر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د حیات شهید ایوارډ وصول کړي. اداکاره چې هغې په خپل فن سره د دې پښتونخوا کې ځای پیدا کړی دی، ډاکټر ثروت علي ته خواست کوم چې هغه راشي او د حیات شهید ایوارډ وصول کړي. محترم ډاکټر ثروت علي. ناصر علي سید صاحب ته بلنه ورکوم چې د محترمه معلم صاحب چې هغه په خپل اداکارۍ سره په خپل کمپیرنګ سره د ژبې د خدمت په حواله باندې محترمې ته خواست دی چې راشي او د حیات شهید ایوارډ ترلاسه کړي. صابر شاه صابر او د هغه د رڼا ټولو ملګرو ته خواست کوم چې د هغه ملګري دي په جمع سره د حیات شهید ایوارډ وصول کړي. صابر شاه صابر صاحب. ډېر ګران محترم نورالبشر نوید صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د حیات شهید ایوارډ وصول کړي. مونږ خپل سپینګیري ځوان سرخیل ته سلیم راز صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د حیات شهید ایوارډ وصول کړي. دا زموږ ته د ډیوې دا سیمبل دا ګفټۍ موږ امید کوو چې انشاءالله دا ډیوه به همیشه لپاره داسې بلیږي او د قام دا تور تمره به ختموي.